د دې ورځې د فراخۍ د دې به څه فایده وي؟ را روان کال کې هره ورځ ستا په کور کې به د رزق ښه فراخي وي، هېڅ چاته به هېڅ قسمه تکلیف نه وي. او په دې ورځ چې دې روژه ونیوله نو په تېر شوي کال کې درنه څومره ګناه شوې ده، واړه ګناهونه ټول په دې یوه روژه د کال وبخلی شو. او د غټو دپاره استغفار ووایه، نو چې استغفار دې م ورسره ووې او روژه دې م ونیوله او صدقه دې م وکړله، په خپل بال بچ دې صدقه وکړله، نو ټول ګناهونه به دې معاف شي. الله ته به نږدې شي، ولی الله به درنه جوړ شي. او په قبرونو باندې اوبه اچول پکې نشته. د کربلا تږي خو کربلا کې تږي او تر 400 تږو له اوبه ورکې، نو دا مناسب نه ده. البته دا خوراک کې چې د اضافه وکړله دا ستا د طرف نه صدقه ده، نو د دې ثواب ځان ته هم وبخو، ټول امت ته وبخو، اهل بیتو ته ټولو ته ثواب رسي او دغه شان تا ته هم ثواب رسي. په دعا کې به شومتوب نه کې. یو بنده 1 روپۍ خیرات وکړ او چاته هم نه بخي، نو به دا روپۍ ده د دې ثواب د ده شو. خو که دې بنده وي د دې روپۍ ثواب مې مور ته او پلار ته بخلی دی، 2 کسه یاد کړله، نو د 1 روپۍ ثواب د ده شو، د 1 د مور شو، د 1 د پلار شو، مجموعه 3 شوي. نو دې بخونکي ته د 3 روپو ثواب ملو شو، مور ته د 1 روپۍ ثواب، پلار ته د 1 دته د 3 روپو ثواب. او که دې بنده وي چې دا روپۍ مې خیرات که او د دې ثواب ما 10 بندیانو ته بخلی دی، نو هغې 10 بندیانو ته د 1 پوره ثواب الله ورکوي، او دې بنده ته د 11 روپو ثواب ملو شو. نو که سلو ته دې وبخښه نو سلو ته الله دا روپۍ تقسیموي نه چې ذره ذره به کې لږې لږې به ورکړي، د روغې روپۍ ثواب به الله ورکوي. نو سلو ته د 100 روپو او تا ته د 101 روپو ثواب. نو که زر وي نو دغه شانتی، او که ته وایې چې د پیغمبر علیه السلام ټول امت، نو د دې شمیر الله ته معلوم دی. هر امتی ته د 1 روپۍ پوره ثواب، او د هغوی مجموعه یو پې د پاسه دا ستا ثواب شو. نو په دوا کې شومتوب مه کوه، څه ستا د کوره خو یې نه ورکوي، الله یې د خپله کوره ورکوي. نو دا الله د کوره ورکړه ده، نو ته پکې شومتوب مه کوه، ته ټول امت یاد کا. او که لږ نورم سخاوت کوې نو د آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې ټول مسلمانان یاد کړه، نو دغه شمیر الله ته معلوم دی، هغې ټولو ته ثواب رسیږي، ټول به قبر کې خوشحالي، او هغوی به هم درته دعا کوي او الله به هم اجر او ثواب درکوي. نو په اخلاص سره عبادت کول او خیرات کول، دې کې د بنده د دواړو جهانو کامیابی ده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.